دنیا چې د چا د لاس نه وځي نو هغه سړی غریب شي، همدغه دنیا چې د چا د زړه نه وځي نو هغه انسان ولی شي. د ما د ګلو په شان ګلابه وروره ایوریز یوه مصور یو ښه پورټریټ یعنې یوه نقشه جوړه کړه و بیا یې په یوه چاک راویزان کړه. ولاندې ته دا جمله ولیکله چې که په دې کې څه کمی وي نو هغه تاسو پوره کړو. نو تر مازدیګره پورې خلکو به لیدله و هر چا به پرې کرښې راوښکلې، یعنې هغه نقشه یې تکه توره کړه. چې مازدیګر هغه مصور راغی و ویې کتلو نو هغه ډېر خفه شو، خپل کور نه یې هغه نقشه یوړه. نو یوه ملګري ترېنه پوښتنه وکړه چې ته ولې خفه یې؟ نو هغه ورته وویل چې دغسې نقشه خلکو ټوله خرابه کړې ده. نو هغه ورته وویل چې نو دې کې د خفګان څه خبره خو نشته، یوه بله نقشه جوړه کړه و د هغې لاندې ولیکه چې که په دې کې څه نقص وي نو هغه ترېنه وباسو. نو ګلالو ورونو چې هغه نقشه یې جوړه کړه و په هغه چاک یې راویزان کړه نو هغه نقشه ټوله اماني سلامت وه. نو دا واپس راغله کور له. نو ګلالو بچو دغه واقعه موږ له دا سبق راکوي چې تا په ترقۍ یا د تا په کامیابۍ به دومره خلک نه خفه کېږي لکه څومره د تا په ناکامۍ او د تا په غورځېدو باندې خلک خوشحالېږي. یعنې خپله کمزوري چاله مه ورکوو، د خپل ځان خیال ساتو. ډېره ډېره مهرباني، خوشحال اوسو.